وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او کچری تاسو پشک کې د هغه سنا چې نازل کړی د مونږ په خپل بنده باندې نو پیش کې یو ورکوټ شان صورت د پشان. وادعوا شهداءکم من دون الله او روبل خپل شهدا خپل امدادیان من دون الله دا الله نه سوا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی. فإن لم تفعلوا نو کچر نشے کولے تاسو دا کار ولن تفعلوا چرے هم نشے کولے فاتقوا النار التي نو یریگے دا غورنا وقودها الناس والحجارہ چی خشاک دا غی خلق دے او گٹی دی. اعدت للکافرین تیار کلی شوی دے دا کافران دا بارا. ان کنتم کے صداقت و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا قرآن مجید او بیا دا غی لاندې قرآن تحدی کړی وه چې که ستاسو د قرآن باره کې شکي چې دا د الله کتاب دی او که نه دی نو د ده د یو ورکوټي شان صورت په مثل تاسو هم جوړ کړئ. هغې لاندې مونږ د اعجاز القرآن وجوه ویلو او دا هم ویلو چې قرآن معجز دی. د معتزله او رای دا وه چې دلیل د صرفه اغي پیش کو چې نه الله د دې نه همه مړولې دي خلک یې اړول دی په دې وجه د قرآن مقابله نشي کېدی. موږ وی دا ډېر ښه جواب دی لیکن د دې یو بد اثر دا روځي چې دې نه بیا معلومیږي دا چې د الله کلام د هغه صفت نه دی او د الله کلام چې کوم دی هغه معجز نه دی. نو چونکه دغه باندې د هغې د مسلک تایید کیږي ځکه موږ د هغې مخالفت کوو چې نه دلیل د صرفې اهل سنت والجماعت نه تسلیموي. وجوه د اعجاز که هغه هر څومره دي اته دي نهه دي لس دي نو موږ ویل دا ټول قرآن مجید کې به جاري بعضو کې به سابقه واقعات دي بعضو کې به د مستقبل پیشنګویي په بعضو کې به د فصاحت بلاغت خو فصاحت بلاغت د قرآن مجید په هر آیت کې په هر ټوکړه کې موجود دی. دې کې داسې جملې پاتې وي ودعو شهداءکم من دون الله پاتې و. شهدا د شهید جمع دی. امام بیضاوی رحمه الله لیکلی دی اے الذین اتخذتموهم من دون الله اولیاء و آلهه. الله نه سوا چې کوم کسان تاسو اولیاء و آلهه ګڼلي دي او تاسو دا ګمان دی زعمتم انها تشهد لکم یوم القیامه چې دی به د قیامت پر ورځ تاسو دپاره ګواهۍ کوي نو دغه شهدا راوبلئ. ودعو شهداءکم د دې من دون الله قید ځان له یو فایده ده هغه دا ده چې دی به کله کله د الله ته هم اواز کوو که نه کله کله وی مصائبو کې الله ته مواز کو. نو د من دون الله کې دا مطلب دی چې الله ته آواز نه کوي په دې سلسله کې د هغې وجه دا ده چې دا دعوت خو الله درکړی دی که نه آواز الله کوي. نو د الله نه سوا چې کوم ستاسو نور شهدا دي هغه راوبلئ. نو شهدا د شهید جمع شو لکه علماء د علیم جمع دی حکما د حکیم جمع دی نو دارنګې شهدا د شهید جمع دی. شهید عربی کې قرآن مجید چې کوم آواز کوي د هغې څه بنیادي شهید هغه لیډر او ترجمان دی چې هغه نمایندګي کوي د قوم په سختو حالاتو کې. نرمو حالاتو کې خو هر څوک کولی شي په سختو حالاتو کې چې کم سړی مشري کولی شي نو هغه ته شهید وي. د عربو دا اعتقاد هم چې دا کم شعرا زمونږه مشري کوي لیډنګ کوي د دې سره د جناتو قوت دی او د هغې جناتو د قوت په بنیاد باندې دوی داسې اشعار وي چې خلک د هغې د ویلو نه معذور یې نشي ویلی هغه شان دی.
د قرآن مجید په باره کې هم د هغې خیال لاو چې دا سحر دی، دا جادو دی او دا چرته کې د کهنه او د ساحرینو کلام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جناتو په ذریعه باندې دا راځي. ته دیو جنا قرآن مجید هغې ته آواز دغه کوي چې ودعو شهداءکم من دون الله، رو بلې ستاسو شهدا، ستاسو معاونین، حمایتیان، کاغه جنات وي کاغه انسانان وي، دواړو ته به شاملي. دا په دې وجه وایي چې قرآن مجید کې کومه نفي کړې ده په دې باب کې، نو په کې جنات او انسانان دواړه یو ځای لیکلي دي. سورۃ بنی اسرائیل کې اته آیت کې وایي چې قل لئن اجتمعت الانس والجن، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یعنی انسانان او جنات کې یو ځای شي او د یو بل معاون شي، ظهیر شي، ناغي د قرآن مجید مقابله نشي کولی. دا په دې تناظر کې وایي چې د خلقو خیال لاو چې شعرا او سره جنات مرګرتیا کوي او چې کوم شعر هغې پیش کوي نو د هغې مقابله انسانان نشي کولی. نو قرآن هغې تناظر کې جواب کوي چې نه، ته دغه شان خبر نه. ودعو شهداءکم من دون الله، یو بل ځای کې د مزید وضاحت چې کېږي سورۃ هود کې 1444 آیت کې ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. الله نه سوا پچا چې ستاسو وسرسی هغې ته آواز وکړي. مقابلې وخت دی، یو نبی امی یو داسې کتاب پیش کړی دی چې تاسو ټول ته تحدي کړی دا چې مقابله وکړي. سکول کالج یونیورسټي نه لیدلی، امی دی، لیکل لوستل نه ورځي، زده کړی نه ده کړی، ټول عرب هغه څنګه چیلنج کوي. که دا د الله کلام نه وي، دا امیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه د رسالت دلیل دی. د دې وجه نه کم پوهه خلک چې هغې دې بحث کې نه ورننوځي چې دا امیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخره پورې و که نه، صرف ابتدا کې وروسته بیا امی نه وپاتې، دا فضول بحث دی. او دغه بحث منکرین حدیث هم کوي. لوی لوی خلک دې مصیبت کې اخته شوی دی. کله وایي قرآن مجید کې لیکي چې ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، بعضې په دې کې امیان دی نه پوهېږي، په کتاب باندې پوهه نشته الا امانی، مگر په عبارت پوهېږي. نو وایي چې دا د عبارت باندې پوهېدل چې کوم دي دا هم د امیت خلاف دی. کله به دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کې دستخط په خپله کړی، نو دا دلیل پاتې نشه ده دی چې ګنې هغه د امي، دا فضول بحث دی. د چا دستخط کولو باندې امیت نه ختمېږي، تش عبارت لوستلو باندې امیت نه ختمېږي. 2 جملې 3 جملې هر څوک ویلی شي. دا موږ یو داسې دور کې ژوند تېرو چې د قرآن مجید او د حدیث هر پهلو باندې دومره اعتراضات راځي، خلک کوي چې د هغې انتها نشته. او زمونږ چې کوم سرسري کتونکي خلک یې نه په هغې باندې اعتماد وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخر کې لیکل لوستل ورتلل. اوس چې کوم شی قرآن مجید د هغه د نبوت دلیل ګرځوي، نو ته د هغې نه انکار ولې؟ امیت د هغه د نبوت دلیل دی. او چې کله د هغه امیت تسلیم که چې ختم شوی دی، نو بیا نبوت پاتې نشه. دا خو مختصر خبره ده. په دې خو هر غټو دماغ والا سړی پوهېدی شي چې یو داسې سړی چې هغه سکول کالج یونیورسټي سبق نه دی ویلی، بالکل امی دی، نو څنګه هغه د قرآن غوندې کتاب پیش کولی شي؟ دا امیت دا هغه دلیل دی د هغه د نبوت. ځکه دا پیغام، دا قوانین، دا قواعد، دا عقاید، دا اصلاح د اعمالو، اصلاح د عقایدو، د شرک بیخکري، دا د عام انسان کار نه دی. دا دلیل دی د هغه د نبوت. دا ټیک دی چې یو سړی د امیت خلاف خبرو کی چې د امینو نه ته خامخ کافر هم مه وایه. تاسو سره که د شیخ عبدالحق کتابونه وي، د هغې کتابونو کې دا مسله فارسي کې لیکلې ده.
متقدمینو کې ډېر پخوانه دا مسله راغلې ده. 2-3 علما داسې دي چې هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امیت خلاف دي. خو اوس خلک دې دور کې ته اسطوره وایي، دا افسانه ده. عرب مصران خلک په دې کتابونه لیکي غټ. یو کتاب دی المدخل الی تفسیر القرآن الکریم، پای کې واضح لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا افسانه ده چې هغه امي و. او زمونږ عمل کې ډاکټر شکیل اوج، تاسو کو نوم هغه پیژن اورېدلی، کراچي یونیورسټي کې بیا چا عمل کې غریب په دې مسله باندې هغه هم دې باندې بحثونه وکول، څه کتابونه هم لیکلي. خلق د چا اعتراض کې ورلوځي نه چې دا څنګه چل رہی، یو د یو سړي امیت ته یو جهالت ته، دا دواړه ځان له ځان له سوزونه. د خلقو خیال لای چې یو سړی امید دی کنه دی جاهل هم دی. جاهل شیون آخر، جاهل ځان لسیز دی، امی ځان لسیز دی. امی منه هغه سړی چې هغه لیک پړ د انسان نه دی ګړي، هغه ته وایي امی. او جاهل ناپوهه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امی دی لیکن جاهل نه دی، ځکه هغه د الله نبی دی. الله هغه خپل پیغامات ورکوي، د الله استاد دی، رسول دی. دغه دا یو چیلنج چې قرآن ورکوي نه په دې بنیاد ورکوي چې دا خو امی سړی دی، چانه انسانانو کې سبق نه دی ویلی. تاسو ټول اکثر و بیشتر داسې یې چې بار مو یا سبق ویلی دی یا تلی راغلی ہے یا علماء سره ناست ہے یا کم سے کم سلیک پڑت ستاسو شته دی. تو دی وجه نه آواز یې دغه دی چې ودعو من استطاعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم. نو کچره دا خلق ستاسو امداد نه کړي شي، دا چا ده چې تاسو آواز کوئ که دې ستاسو امداد نه کو، فاعلموا انما انزل بعلم الله. نو پوه شئ چې دا د الله په علم نازل شوی دی، مشتمل دی د الله په علم. کوم شی چې د الله په علم باندې مشتملي د هغې جواب ممکن نه. لہذا د قرآن مجید جواب کول چا دپاره ممکن نه دی. دلته بیا خبر یاد ساتئ کوم چې بار بار زه کوم، په قرآن مجید په فصاحت بلاغت باندې اعتراض هغه سړی کوي چې هغه عجمي، چا کې چې عجمه راغلی ده دا به د قرآن فصاحت بلاغت باندې اعتراض کوي. یو سړی چې د حدیث د فن نه واقف نه نه په حدیث اعتراض کوي. دا دوه خبرې ځان سره دماغ کې واچوئ. یو سړی چې د حدیث د فن نه واقف وي د هغه په حدیث اعتراض نه راځي. دا خو زمونږ عجیبه دور دی. یو سړی هغه هر څومره قابل سړی دی، هغه ډاکټر دی، پی ایچ ډي کړی ده، MBBS ډاکټر دی بالفرض، بار اطلاع یې کړی ده بالفرض. هله پټواري پکار پوهېږي، د دین نه خلک ګپ نه جوړېږي. د پټواري پکار باندې پټوار والا پوهېږي. په حدیث پوهېدل د هر چا کار نه دی. چې هر سړی راځي او اعتراض دی کوي چې دا د قرآن خلاف دی، دا د حدیث خلاف دی، دا د عقل خلاف دی. په آرام کې رہے. ودعو شهداءکم من دون الله، رو بلې خپل شهدا دی. شهداو کې تاسو چې ګوره تفاسیر لکه ابن کثیر ګوره به دې معنا علما کوم لیکلي. رو بلې خپل علما د قرآن مقابلې لپاره رو بلې. چاته چې چغه وهې لات منات عزا هبل شهید، هغې رو بلې. شهدا کله آبا و اجداد ته وایي، دغه هم ستاسو شهدا دي. دا ټول رو بلې. ان کنتم صادقین، د ان کنتم صادقین دو مطلب دی. یو دا چې که تاسو شهدا امداد کولی شي په دې کې تاسو رښتینی یې نه رہے بلې پته بولېږي. یعنی ان کنتم فی دعواکم، ان کنتم صادقین فی دعواکم، که تاسو خپله دعوه کې رښتینی یې چې دا چاته مونږ را مدد شواو نو دی زمونږ امداد کولی شي. نو که دې دعوه کې رښتینی یې نو ټیک ده، رو بلې. قرآن د الله کلام دی او د الله صفت دی. قرآن کلام د الله صفت دی او د الله صفت مخلوق نه. لہذا د قرآن مجید مقابله ممکن نه ده، انسان نشي کولی. یاد او وایي چې ان کنتم صادقین، کچره تاسو رښتینی یې پس کې چې ان هذا الکتاب من عند غیر الله، دا کتاب دا الله نه سوا د بل چا طرف نه دی. نو که ستاسو دا دعوه صحیح وي
ٹھیک ده مقابله وکړه. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دا تیر درس کې ما ویلو چې لم تفعلوا لن تفعلوا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچره تاسو دا کار اونکو، او لن تفعلوا ترې تعلق مستقبل سره ده، یعنی اوسم تاسو دا کار نشئ کوله، آئنده به هم نشئ کوله. تو قرآن مجید مقابله ممکن نه ده. دا غي نور اس وجه نشته څنګه چې د الله د ذات مقابله ممکن نه ده، نو دارنګه داغه د صفت مقابله هم ممکن نه ده. اما تذکرہ کړه وا دعات کتاب دی، تاسو لټولې ونی، تاسو ما ویلې مو دا چرته پیدا کړي الدعات قاهره کې چاپ شو، موږ نه ځای شوی اوس نه راته مصنف معلوم نه. هغه سړي د ټولو مدعیانو چا چې د قرآن مجید مقابله کړې وه، لکه جاحظ دی، ابن الراوندی دی، متنبی باندې دا الزام دی، نور ځای په ځای خلک دا ضروری په دی را چې د خلقو خیال دای چې د قرآن مقابله وچا کړي، خو موږ ته تصنیف نه را رسېدلی. مستشرقین دا اعتراض کوي چې دا خو د قرآن یو اواز د ټیک ده، ولې د قرآن مقابله چا کړی نه ده، نو چې چا کړي نه هغه راولی. اوس موږ سره جاهلیت د زمانې اشعار هم پراته دي، هغه دنیا نه چا لرې کړی شو نه. که د قرآن مقابله چا کړي نو هغه د کتاب مخې ته راوړی شي، پته به ولګي. د دې وجه نه د الدعات موجودګي ضروري ده، دا پکار دی. کې د بعض خلقو کلامي لیکلی دی، د هغې صفحې ما سره شپږ ما لیکلي هم دي په ګوتو باندې، خو کتاب نشته. اوس هغه کلام کې چې هغې څه لیکلي دی د لوستو نه دي، بلکې د ویلو جبه پای خوځول مناسب نه دي. ګنده ګنده جملې د مثلیت دا مطلب خو نه چې ته د قرآن په شان مقفا مسجع عبارت جوړ کړه، دا نه مطلب. مثلیت دا مطلب دی چې څنګه قرآن مجید په پاک او صاف الفاظو کې د فصاحت بلاغت په بنیاد باندې غټ نه غټ مضامین، ګران نه ګران مضامین په اسانه پیرایه کې بیانې، تاسو هم دغه شان وکړئ. په شان ندی دا مطلب جو کړی دی چې ته ولیکه چې الحبلا وما الحبلا وما ادراک ما الحبلا، دا څه مطلب دی؟ خلقو دا خیال کړی چې بس دې په شان ته جوړ کړه، په شان دا مطلب چې الفاظ دې سب مسجع وي دغه شان مقفا دي، دا نه مطلب. پاکیزه مضمون موږ ته ولیکه. قرآن مجید چې کوم ځای کې د یرې آیاتونه لیکي یا د تخویف آیاتونه لیکي یا د بشارت آیاتونه لیکي، ته چېرته هغه وګوره او د هغې انداز ته بیا وګوره چې کم انداز کې هغې کې کم صوتي ردم دی پای کې، کم صوتي انداز دی پای کې، هغې ته بیا وګوره. قرآن مجید کې د دې څیزونو مقصد دا نه چې الفاظ د صرف هغه شان دي، د هغې فصاحت بلاغت د هغې د هر آیت صاف گوئی هغه د دغه شان دي. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، نار واحد به که جمع وي؟ دا واحد دی، جمع نیران راځي. نار نیران، لکه فار فیران، نار نیران، ثور ثیران، ثور ثیران، نار نیران، فار فیران. دار به کې دو درې اندازونه یې د جمع. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، او یریږئ فتقو، د اور نه یریدل شرعاً مطلوب دي که غیر مطلوب دي؟ تصوف د انسان د باطن د اصطلاح د پاره یو بنیادی چیز ده. ته کله نوم تصوف دی او که تزکیه دی، نوم کې څه شی نشته دی. تزکیه دا د انسان د مسلمان د باطن د صفای د پاره یو بنیادی چیز ده، دینه بغیر کار نه کیږي. خو دا هم یقینی طور معلوم ده چې په دې لار کې ډېر داسې خلق راغلی دی چې گمراه وو، بېدینه خلق،
د یونانی تصوف نه متاثر شوي دي نو هغه اخلاق هغه عادتونه هغه په اسلامي تزکیه کې ور داخل کړي دي خلک د هغې نه ډېر متاثر دي ډېر زیات او دې وجه نه هر ممبر باندې تاسو قصه اورئ داسې متصوفانه قصه چې د قرآن نصوص سره متصادم وي نو بیا د مسلمانانو دوه قسم دي یو هغه خلک دی چې هغه دغه لار باندې روان دي او ښکاره ده چې حبک شی یعمی و یسم د یو سړي چې یو څیز سره مینه پیدا شي نه اکونه وړون شي هغې نه خو دا توقع مه ساته چې د هغې ورسه اصلاح وشي بس روان به وي دغه شان او څه داسې چې هغه وویني چې دا څیز غلط دی نه هغه ټولو باندې کراس راخي دا افراط و تفریط مه کوئ نوم مه وایه دغه تصوف څه شی دی تزکیه وایه تزکیه نفس دی او دا ضروری ده که تصوف مقصد تزکیه نفس وي نو ټیک ده او یقینا دی اوس په هغې کې بعضې داسې قصې شته دی چې هغه قصې جایز نه دي نادرست دي مثلا رابعه عدوي بصري هغې باره کې مشهور ده مونږ چې سکول وې ماشوموالي کې نو زمونږ د پښتو کتاب کې به کیسې لیکلې وه اوس هم خلک دا ډېر مزې سره بیانوي چې رابعه بصري چې کوم دی دا په لار روانه وه یو لاس کې د هغې ډیوه وله وه بل لاس کې اوبه وې نو چا تپوس وکړه دا څه کې اور اوبه دې یو ځای کړي دي نو هغې وې چې په دې اور باندې د الله جنت ته اور ورته کوم او دا اوبه چې کوم دی دا د الله په هغې عذاب باندې په جهنم ورچوم دې لپاره چې څوک د جنت په امید او د جهنم د عذاب د یرې نه نیکان نشي دا متصوفانه قصه ده خلک یې مزې اخلي بیانوي یې د فتقوا النار التي څه معنا ده یعنی اصول خدا دي چې د یو څیز تصادم راشي قرآن سره یا سنت سره قطعي نص سره راشي نو هغه څیز کې تعویل نه کېږي بیا ته کیسې وایي دا کیسې ده خامخا هغې د کفر مفر مه وایه د اصلاح دا انداز غلط دی علمی خبر وکړه دا کیسې د نص خلاف ده تو صوفیاء اصول یا رساله د القشیری کې الرسالة القشیریه مختصر سان رساله ده 200 صفحې وي د امام قشیری په کې د جنید قول لیکل دی جنید بغدادي ته شیخ الطائفه وي یعنی د صوفیاء او شیخ هغه وی زمونږ د لار چې کوم دا طریقونه زمونږ لار دا مضبوط بالکتاب والسنه د دې ضابطه وسئ قرآن و سنت هغې صوفیانو دا نه دي ویلي چې ته قرآن و سنت پرېږده زمونږ ضابطه د ژوند او ضابطه زمونږ د دې څیزونو دا څه شی دی قرآن و سنت بلکې هغې دا هم لیکي چې کوم سړی په قرآن و سنت نه پوهېږي هغې زمونږ دې لارې ته نه راځي دا جاهلانو کار نه دی نن خو جاهلان دي بس اسکار ورکوي او رات ورکوي او لانجه جوړه کړې ده یعنی تصوف چې کوم متقدمین دي لوی لوی صوفیا دي هغې به علم سړی په دې میدان کې پرېږدي نه سره دا دغې خلکو کار نه دی صحیح تصوف دا یې خلقو کار دی چې د قرآن و سنت نه واقف وي خو بیا هم تصوف لفظ مه وایه تزکیه وایه د نفس په شرارتونو باندې هر انسان نه پوهېږي د دې دپاره یو سړی په کار دی زما د خبرو دا مطلب هم نه چې دې دور کې کوم صوفیان دی ټول صحیح دي یا ټول ګنې قرآن و سنت باندې روان دي اکثر و بیشتر 99% دې کې ټګان دي د 1% به دا هي چې دا به اهل حق وي خصوص زمانه کې دیتا ډېر بڑا چڑھا کر ډېر بڑوتره سره دې ته خلکو اهمیت ورکړو دا لوی لوی خلک لکه د پاک و هند کې دا څوک سړی به نه نه حدیث نه بریلی نه څوک سني نه څوک شیعه نه دیوبندی چې د هغه په سند کې آخري سړی شاه ولی الله نه وکانه صوفیان
هم صوفي او صدا سے اغلاط شته دا مو وایي چې دا صوفیا کافر دي بیا استاد سند ختم شو بر صغیر پاک و هند کې د دین سند ختم شو افراط و تفرید نه کوي خلک دا آرا غلط دي دغه اکابرو به غلطۍ کړي دا حزب الله والے یو کتاب لیکل و گھر کے چراغ دو وړې وړې ایسے او پای کې د دې د اقوال راغستو او د قرآن سره متصادم کړو ته به کفر وي دې کې اصول لای چې یو سړي یو داسې خبره کړي چې هغه د دین خلافي نو خلک هغه نه اخلي دا غي روک ټوک کوي اته وایي لري مزه قرآن مجید نه دا معلومه ده چې موسی علیه السلام سره کم خلق دریاب نه پورې وتل دا مؤمنانو نو چې لړل نو څه چلے وګو سروانه یو وګه اجعل لنا الهًا كما لهم آلهة قال انکم قوم تشركون نه ویل کنه تکفرون هم نه ویل کنه سړی ته خلک ګوري دا نه چې ډز ورکاو بس دا د علم انتها دی یعنی دا غي مطالبه سره د اسلام مطابق ده که د اسلام خلاف ده یکسر خلاف ده لیکن نبی معصوم هغې ته دا نه وي دا مشرکان یې بلکې د هغې د اصلاح کوشش کوي اصلاح یې وکړه صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات او نه وګنه خلق والته شرکونه کول موږ لم داسې یو جوړ کړه او تاسو ویل چې تاسو مشرکان یې ناغه مو ویل تاسو هغه د موسی علیه السلام د قوم په شان لګیا شوي نو که داسې د شرک ارتکاب شوي نو خامخا هغې د شرک مو هغې کې لپاره اول ضروري ده چا په یې پوهېږي هم خیال یې دی ورته که نه دی داسې قسم مسجونه البته عوام دی نه بالکل بند کا هغې ته وایه تاسو قرآن سنت ته کښېنئ دا ووایه او هغه اوراد او وظایف کم چې قرآن مجید کی دي او کم چې احادیثو کی دي بس لولئ یو دا سړی چې متبع سنت وي قرآن مجید نه واقف وي د هغه نه خپله اصلاح کوئ چې ما کې لوی راځي زه به لوی څنګه ختموم نو قرآن لوی څنګه ختموي چا چې قرآن ویلي نه دا ویلي چې الم یکو نطفة من منی یمنه دا څه لپاره وایي دا هغه لوی ختموي هغه څوک چې مکه مکرمه کې دی نو هغه ته څه وایي ذرني ومن خلقت وحیدا دا قرآن لوستل غواړي چې قرآن یې نه ویلي هغه په باطن په اصلاح نه پوهېږي باطن په اصلاح هغه سړی پوهېږي چې قرآن مجید نه واقف وي نو تاسو چې کوم اهل علم یې نو تاسو دوه کتابونه ولولئ تفسیر روح المانی کې چې کله هغه هر یو صورت کله شروع کوي سزا پورې هغه آیات لیکي چې د هغې تفسیر کوي تفسیر چې ختم کی نه پسې بیا غلی کی من باب الاشارات تفسیر بالاشاره تفسیر بالاشاره دا چې کوم دی د تفسیر بالرای یو قسم دی نو څنګه چې تفسیر بالرای کې مضموم او محمود دواړه دی د تفسیر بالاشاره کې مضموم او محمود دواړه د بعض مفسرینو د بعض صوفیاء او تفسیر بالاشاره بالکل جائز نه لکه تفسیر القشیری تاسو راواخلئ تاسو اندازه ولګي یا د ابن عربی تفسیر راواله صوفی کم چې اشاری تفسیر کوي نه کې اکثر و بیشتر زبداویم 98% تفسیر پائے کہ غیر شرعی ہے ناجائز پدې کې صاحب د روح المانی سید آلوسی کوشش کړی او هغه تفسیر بل اشاره کړی هغه لیکي من باب الاشارات هغه بل استیاب وګوره تاسو خو پای کې هغه د صوفیا اقوال پیش کړي تا کوم چې تاسو د نخل عونت رکو په لاندې کوم سوزونه وایي کنه چې پلار پرېدا او مور پرېدا او نیکه پرېدا او پلانې او پلانې دا ټول صوفیا اقوال دي لیس به حدیثن اتا سے دا سوای کنه ملم یصدق فلیجرب
پوه دا وګوره بیا هلته کې دا ایکسټریمیسټ رانه صوفیاو جوړ کړي د انتها پسند کېږي اما دغه اقوال څومره چې دا اکثره بیشتر د صوفیاو دی نو دغه کتاب لوستل پکار دی مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیہ خپل کتاب بیان القرآن کې ہر آیت باندې تفسیر بالاشارہ نقطی لګي خایل هغه بیان القرآن وګوره کم چې 12 حصے ګره واړه حصے دي غټ نه دي 3 جلد کې مجلد دی بیا په هر حصہ کې سلور حصے دي هغه اولولې نو تاسو وا دماغ کولوش دا دو سيزونه لازمن ولټوي وګوره تفسیر بالاشاره نه وتا سو واقف مولانا تانوی رحمه الله دا ګوره علاج دی علاج سره هر څنګه کولی شي د مولانا تانوی رحمه الله یو مرید دی هغه راشي ورته وی ایمان منز کی ته جب منز را نوشي قضا شي رانا ورستو راته بیا یاد شي بیا پښیمانه مسو کولی شي هغه ورته دا چلې چې کله ستانه یو منز لړشي کنه نو ته ځان یو انا جرمانه غواخ ودې دستا ګمان نزي ذهن نزي ستا یعنی زمونږ طبیعتونه د انسان په مجبور لخ د دې جبلت کې دا پرته ده چې د پیسې لګول نه غواړي ناغه چې یو ورځ پینځانې ورکړي خیراتی پینځانې ورکړي نو سبا له بیا هغه ته دا وسوسه نه راتله چې مونځ مه کوه بلکې ان ټایم ته 2 ورځې پس لړ هغه ته ویل چې راځي دا چلو شاغه زه پوه هم په دی باندې علاج طریقہ دا قسمه طریقې دا ډېرې دا ضروری ده فتقوا النار التي وقودها الناس د اور نه وسړی ځان بچ کړي رابعه بصریه رحمت الله تعالی علیها پسې دا کومه کیسې چې لګي دا اول خو دې بنیاد هم لټول وګاري کم ځای لګلې دا چا لګلې دا او که ثابت مشي چې هغه ویلې دا نو دا نص قطعي خلاف ده بار کې رابعه عدویه ورته وایي صوفیاو په لست کې راځي خو تحقیق کول غواړي صفت الصفا کې غالبا نوم لیکل دی او شاید سیرت هم لیکل دی زه کیسو لپاره چې کوم لګیا یم نه کې دا ان شاء الله دینه مزه بحث کوم ها نو متقدماتو کې دا کنه مخکنه زنانه معلومي نو بار کې څنګه چې ناری نو کې شته په یې کې مشته زموږ ذات سره زکار نشته زموږ د رائے سره کار دی چې دا رائے د قران خلاف ده قران موږ ته وی فتقوا النار التي اده پسې ورازي وبشر الذين امنوا تخویف او بشارت دا بنیادی سوزونه دي مونږه یو خبره زکو عمومي طور هغه دا چې دا زما مخې ته کم میز پروت دی دا چې کم مستری جوړ کړی دی دا هغه پراډکټ دی په دې باندې هغه پوهېږي چې دی کې کم اسقام دي کمې کمزورې دي کم ځای پکې میټیریل څنګه دی دا اتوې شوې خبره ده مونږ خو باندې رنګ روغن ته ګورو خو دننه هم ماته پته نه لګي سوال لای چې خالق کائنات الله رب العزت زمونږ رب دی مونږه هغه پیدا کړی یو زمونږ په بیمارو به هغه ښه پوهېږي او که انسان به ښه پوهېږي دا یو تپوس دی زمونږ په بیمارو باندې زمونږ په بد اخلاقو باندې د الله نه سوا څوک پوهېدونکی نشته هغه چې مونږ له کوم کتاب راکړی دی شفاء لما فی الصدور هغې ته وایي په دې وجه چې کې د ټول وجود د بیمارو د روحانی بیمارو علاج هم شته و دا جدا ده چې علم هغه پاتې نه شو چې د قرآن نه سړی د هغې استدلال وکړي دا غلطي د قرآن نه ده دا غلطي زموږ ده مونږ همیش دپاره په یو لاین روان یو بس یو ګوټه لګوی د هغې نه خوا دې خوا کېږو نه د دې وجې زمونږ علم د قرآن سره متعلق هغه ډېر محدود پاتې شوی دی
نو ټیک دا خو یو درسي انداز دی، خلق د تیرو نه راوښکلي، خو بیا ټول عمر خو به یې مه لګوه که د قرآن خپله هم مطالعه وکړئ، د تفاسیرو خپله هم مطالعه وکړئ. قرآن چې کم کم ځای کې اصلاح کوي، په کومه طریقه کوي، هغه وګوره. نو یو کتاب دوه دغه دي، په حدیثو کې د صحیح بخاري چې کوم ابو جمره وضاحتونه کړي دي، هغه وګورئ تاسو. دوه جلده کتاب دی، چاپ شوی دی، علمیه والا چاپ کړی دی. بهجة النفوس وي هغې ته، بهجة النفوس. هغه ولولئ چې تاسو پوه شئ چې د باطن اصلاح خلک څنګه کوي. دا محدثین دي، دا چا ګپ نه یې لګولی. بدلته و تصوف نوم راشي نو ټولو خلکو دا ښایي چې هغه لوی لوی خلکو والا خلک وي، یا ګډېدونکي خلک وي، او فلانی وي فلانی وي فلانی وي. نو هغه نه دی، دی که نیکان خلک هم شته دی. البته نوم کې بار بار دا وایي چې تزکیې ته راشه، دا لفظ پرېږدی، تصوف لفظ پرېږدی، تزکیې لفظ وایي. ابن تیمیه رحمه الله باره کې د خلکو دا خیال دی چې دا د صوفیاو ډېر سخت مخالف دی. دا ټول خلک وایي. تا کتلي دا کتابونه؟ او بخبل هم صوفی کانا صوفیا، لیکن دا سے خو نه دا کم چې اوس دي خولې نسوارو ډکه کړي ذکر کوي. دا غلط صوفیان دي. ابن قیم باره کې خلکو خیال نه چې دا تصوف ډېر سخت خلاف دی. ته د هغه مدارج السالکین وګوره، نو تا ته به اندازه وشي چې ابن قیم صوفي وګڼو. او کتاب خو څوک ګوري نه، کتاب له ګوتې نه وړي. دا د باطن د اصلاح نوم دی، تزکیه ده، تزکیه نفس. ابن تیمیه رحمه الله ته یو شاګرد وی چې رجی د سکال حج کې تاسو ما ولیدلی تقریر هم کوم، ډېر بهترین تقریر وکړه تاسو. نو زه درلم تا پسې دې دپاره چې تا سره لاس میلاو کوم، خو ته بیا ما ونه موندې. طواف کې هم ډېر کوشش وکړو، د هغې کتابونو کې لیکلي. نو چې هغه خپله کیسې خلاصه کړه نو ابن تیمیه وخاندله، ورته یې څه کال زه حج له نه یم تللی. هغه بیا حلفیه بیان وکړه چې نه جي هم ته وې، زه ستا شاګرد یم، تا نه پېژنم. او چې د قسم وخوړ نو هغه ویې زه ټیک ده، که هغې سړي خبرې د قرآن و سنت مطابق کولې نو دا څوک ملک و زما شکل کې متشکل شوی دی، پیغامات یې درکړ. او که نه بالفرض خبرې د قرآن و سنت خلاف وي نو زما د بدنامولو دپاره دا څوک شیطان او زما شکل کې متشکل شوی. دا صوفیاو خبرې نه دی. دا ګپې مه لګوئ. صوفي و خو دومره وه چې هغه صوفي نه و چا ګډېږي، هغه صوفي نه چې هغه د وحدت الوجود قائل، هغه صوفي نه چې هغه دا وایي چې جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، چاند و تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، ہر جگہ تو، یہاں بھی تو وہاں بھی تو. دا یې صوفي نه و. وحدت الشهود والا هم نه و. دا دواړه څیزونه برباد دي، غلط دي، دا غیر شرعي دي. په غیر شرعي څیز کې مه ورننوځه. هر هغه اصطلاح چې قرآن و حدیث کې نشته د هغې قول مه کوئ. نو بار کې د تصوف دا قاعده هر چا چې پیش کړې ده دا غلطه ده. مونږ الله پیدا کړي یو، زمونږ په مزاج او زمونږ په نفسیاتو الله پوهېږي. نو ځکه هغه وایي چې فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. مونږ د خپل اور نه یریږ او د خپل جنت تمه راکوي. نو که تصوف دغه مطلبي دا کوم چې وایي خلک دغه مونږ نه تسلیمو پکې، دا غلط دی. پیران پیر رحمه الله قول لحق الجميع بالکتاب والسنه ان وافقهما الا ارجع عنه. حق مګلو ته وایي، کسوټی باندې مګلو ته وایي حق، تحقیق. حق الجميع بالکتاب والسنه، هر یو څیز د قرآن و سنت په میزان وتله. ان وافقهما که د هغې موافق یې ټیک ده واله، او که نه الا فرج عنه، اینه واپس شه. او تا ته څوک دا نه وي چې باطن اسلام وکړه، بالکل لا ضروري ده. باطن اسلام نه بغیر هېڅ شی نه چلېږي.
ازو مختصر جمله هم دا د باطن د اصلاح بنیاد پس شي دی په شب زندهداري دی. شب زندهداري معنی تهجد کول. یو سړی چې تهجد گزار نه وي هغه په دې څه نه پوهېږم نه هغه دوری هسې هغه اقبال ویلی دی که نه کچھ ملتا نہیں بے آہ سحرگاہی. د سحر د افسوس او د ګناهونو د اقرار نه بغیر اس نه ملاویږي انسان ته. ترکه مې چې انسان هغه وخت نه پاسېدلی د خپلو ګناهونو اقرار یې نه کړی او د خپلو اوښکو باندې هغه ګناهونه نه یې وینځلی اس نه ملاویږي سړي ته. دا دومره امیلونه یې جوړ کړي د زرو زرو د 2 زرو تسبو دا پرېږدی دا بدعات دي دې کې مه نوځه. د باطن اصلاح وکړه لیکن په هغه طریقه په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي وو. فاتقوا النار التي ویریږئ د هغې اور نه وقودها الناس. وقود پېژنې خشاک دی خو خشاک خو هغه وي چې کوم ورته ورچولي وي. ایقاد وقود هغې ته وي چې د شوړه وي خلک زنانه چې کله تنور واچوي نو چې کومه هوښیاره زنانه یې تیلی نه ختموي هغه د بل تیار اور نه یو شوړه راوالي هغې تیارې شوړې ته څه وایي وقود. او الناس نه څه مراد دی د چا چې دلته ذکر کېږي یعنی الله به جهنم ګرمۍ په چا باندې په هغې کافرانو باندې چې هغې د قرآن مجید د صداقت مخالفت کوي. دا مخکې سره متعلق دی. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې ولاړ دي نو د دغې الناس سزا سره جهنم به ګرمیږي په دې باندې شوړه ده. ویریږي د هغې اور نه وقودها الناسو چې خشاک د هغې خلک دی والحجاره او ګټې دي. په د ګټو باره کې یو عام تفسیر خدا دی چې دا هغه بوتان دي د چا چې به عبادت کولی شي. نو په دې سوال راځي چې یاره بوت مونږ د ابراهیم علیه السلام وغورځو بالفرض یا د عیسی علیه السلام بوت وغورځېد اور ته نو دا خو د هغې اصل ذات بېعزتي نه ده. نو وایي چې نه قرآن مجید کې لیکلي دي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. ته چا لپاره چې جنت فیصله کړی شوې ده نو هغوی به د جهنم نه لرې ساتلی شوي هغوی وایي د هغوی بوت نه ورغورځېږي. خو دا تفسیر تحقیق ته محتاج دی. هغې وجه دا ده چې تصویر غورځول او یو ذات غورځول دا دواړه جدا جدا څیزونه دي. دا کم بوتان چې مکه مکرمه کې وه یوازې بوتان هم نه وي کې فوټوان هم وګنه تصاویر پکې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راغورځولي دي. په کې د ابراهیم علیه السلام تصویر وګنو کعبه کې دننه لات منات عزا هبل شهید پکې هم هبل خو شهید دی که دارنګې لاتم یو نیک سړی و. مطلب دا یې چې دا چا تصویر په بېعزتی کې د هغه بېعزتي شرعن نشته. څه کال زه چې تللی د کعبې تصویر چېرته پروت و ځمکه باندې نو زموږ د خلکو کار دا دی که نه موږ د کعبې په تصویر او د مسجد نبوي په تصویر ډېر مین یو بلکې جماعتونو کې فرنټ کې لګولي مې دا لرې کې دا څیزونه کرکه پیدا کړې خلکو د دې نه چې جماعت فرنټ چې کوم دی ساده پکار دی. اټریکشن چې پکې رهي چې انسان ځان ته نه متوجه کوي خړ پر رنګ والا ورکړي نو دا دغلته کې دی لګولو څه تصور را څه شی دی. دا یو پاکستانی یو سړي پې خپه کېښود عربي و دا پاکستاني دی ورته خپله هسې لرې کړه دا ورته دا تصویر دی مړه دی کعبه هغه زموږ خلک پوستکي باندې خوشحالي یې د پوستکي ډېر قدر کوي لکه قرآن مجید به غلاف کې چولی غلاف کې چولی ما چې کله قرآن شروع کړ زما قرآن مجید ته دغه نه وي کڅوړه نه وي
خلکو به ویل دی ګوره د قرآن بېزتي کوي کڅوړه ورته دی. ما ورته بندولو کتاب نه دی ښه تاسو چې کله ښځه راودېږي نو په هغه ورځ یې راوړی چې کله مړه شي نو بیا ورسره کېدی اوس مونږ د قرآن بندونکي خلک نه یو ځکه زمونږ قرآن هر وخت کلو پرو دی. دا د عوامو یو تصور دی، د عوامو ته هم تللی علماو ته هم تللی دی. په تصویر عزت او بېعزتي جدا څیز دی او د یو ذات د یو شخص عزت او بېعزتي جدا څیز دی. دې کې ښه دا ده چې مونږ هغه تفسیر والو کم چې حدیث کې هم شته دی او د تفسیر کتابونو کې هم شته دی. امام حاکم او امام نبی حاتم د سیدنا عبداللہ بن مسعود حوالے سے لکھی چې حجارۃ من کبریت خلقها الله تعالی عنده کیف شاء. دا د ګوګړو کاڼي دي الله ځان سره پیدا کړي دي. مستدرک دویم جلد کې صفحه 261 او تفسیر ابن ابی حاتم کې د آیت لاندې 64 صفحه کې ابن جریر رحمه الله دې سره جمله او ذکر کړی دا د سیدنا عبداللہ بن مسعود قول نقل کی تاکم چې موږ مخکې ووي نبی وی عن ناس من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو کې یو گروپ دا باندې کړی دا چې د حجاره نه مراد دی حجارۃ الکبریت. دا سره پکاري کی ته دوه فائدې دي. یو دا چې اور ګرم شي او دویم دا چې هغې کې لږ د لهب سره سره د خارخ اثر ما پیدا کوي عذاب پې ډېری لیذوق العذاب د پاره پکاري. لکه یو سړی چې زخمی وته په د پاسه ګندک چړکاو کې ګر څنګه چلوي ګوګل په ورواچ څه چلوي او د جهنميانو د عذاب د سختولو لپاره دغه یو طریقه ده. نو خدای چې مونږه الحجاره نه مراد سوګو ګوګلوک دا بهتر ده. اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د کافرانو د پاره. معتزله وی یو سړی چې مسلمان دی نه جهنم ته نه ځي ولې جهنم اعدت للکافرین ویلا للمؤمنین ویلې هغه حدیث سره وسګه چې پای کې دا ذکر دی چې کله مسلمان د ګناه کبیره ارتکاب وکړي نو د هغې د سزا لپاره به دی جهنم ته ځي. دا غلط استدلال دی، علمي استدلال نه دی، دا جټانو استدلال دی. حال البته د زړه د نرمولو دپاره موږ یو خبره کوو ورسره هغه دا نه وایو چې مسلمان به نه ځي هلته کې، دا نه وایو. بعضې بدعمله مسلمانان به جهنم ته ځي. خو د اعدت للکافرین موږ ته فایده دا ده چې الله جهنم د مسلمانانو د سزا دپاره نه دی جوړ کړی. بنیادی طور دا د کفارو د سزا لپاره دی. نو دا ډیره د شرم خبره ده چې یو مسلمان د خپلې بدعملۍ په بنیاد جهنم ته لاړ شي. لکه ستا لپاره یو مادوبه نه ده تیار، خوراک نه تیار، ته لاړ شی ته کښېنې نو څه چل وایي حدیث کې ورته سارق وایي که نه. یعنې یو سړی دی هغه ته دعوت نه دی ورکړی شوی، دی بې تپوسه دا شان ته راغی مجمع ته کېناست او لاړ نو دخله سارقا وخرج سارقا غل. جهنم دا ټیک دا چې دا اعدت للکافرین لیکن شک نشته، لیکن دا مطلب نه چې مسلمان به ورته نه ځي. مسلمان د خپلې بدعملۍ د وجې به جهنم ته ځي. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. دا آیت خو ټول نشي ویلی، نیم به وایو انشاءالله. دې لپاره چې کوشش کو چې ستاسو علم کې لږ اضافه وکړو نه. دغه مخکې آیت کریمه کې تا تخویف السیرا دا بشر دا بشارت تبشیر خاص صحیح لفظ تبشیر دی. زمونږه استادان بشارت او بشارت وایي. ابن فارس لغوي دا لیکي چې بې شین اورې چې کوم ده اصل واحد ظهور شیء ما حسن و جمال. مقایس اللغه یو جل کې ملاویږي
دا د قرآن چې کوم لستون کی خودون کی دې کتاب قتل هغې دپاره ضروري دا پخواني کتابونه دا مثلث باندې لیکلی شي مثلث منې یو مصدر ته والا هر یو چې اخلي لکه ری جیم لام ته اخلي رجلون نو که دا ته بالفرض لګړوان نه رستو کې لام تر مخې کې ری آخر ته کې لجرت جوړ کې لرجت جوړ کې دا مثلث ته ثعلب ته مثلث چې کوم دی بانی مبانی و پاغي بنیاد باندې د زاړه کتابونه لکه کتاب العین تاسو ګورئ دا مثلث باندې لیکل شوی او کوم خلک چې مثلث نه پیژني دا بیچارهګان به دا کتاب سو ګوري مقایس اللغت ته هغه مثلث باندې لیکل شوی دی لفظ وی موجود ویل تګي لیکن د مثلث قاعده باندې چې څوک نه پوهه نه ورپسې ګرځي راګرځي شل غنټې وتیږي معلوماتو نشي ورته او د عربیانو کې دا مصریان ډېر قابل لیک هغې چې پوه شو چې دا زمونږ عجمیان مسلمانان رونه چې کوم دي عربی سره مینه لري لیکن صرف باندې هم بیچارهګان نه پوهېږي مثلث هم نه پېژني نو هغې ورله یو فهرست سازي وکړه هغه دا چې بس زمونږ ته اسانه کړه ته رجل ګورې په رجل کې وګوره رجل چې ګورې په رجل کې وګوره تحسر چې ګورې ناغا تی حیثین رے کې وګوره فهرست یې ولا تیار کړي دا لفظ فلان کې ځای کې د دې وجې نه موجوده چې کم کتابونه راځي زاړه نو هغې سره الفبایي ترتیب سره فهارس هم زموږ خلک د فهرست په فایده نه پوهېږي په کتاب کې دوه بنیادي څیزونه دي یو د هغې مقدمه ده یو د هغې اخري فهارست دي دا چې دی وکتل او ته پوهې مطالعه دي نو تا ته به د کتاب د متن د کتو حاجت ډېر کم پېښېږي د متن د کتلو ضرورت هغه چاته پېښېږي چې مطالعه یې نه دی بیا بیا ګوري هغه څیز نو دا کتابونه دې سره آخر کې یو 30-35 صفحې فهارست دي نو تاسو دا ګورئ بس شعر نه بې شندرې کې به وګورئ اوس نو دا د مثلث نه هغې دا خبره وباسلې ده په دې کې چې ته وګورې نو هغه وایي البا وشین والراء اصل واحد دا کتاب چې کوم دی مقایس اللغه دا معلوم بي در سرګوده کې لوستو د علاقې کې دا خلکو نه پیژن دا ظهور شی ما حسن و جمال بیا وایي د انسان ظاهري جسم ته بشره وایي که نه مونږ وایي د بشرې ته وګوره بشره دی اصل کې فالبشرة ظاهر جلد الانسان د انسان ظاهري سرمن دې ته بشره وایي ولې ښکاري باشره الرجل المرأه هغه هم هغې وخت کې ویلی شي چې کله وجود د وجود سره ټچ مباشرت ولې مباشرت وایي بے پردگی راشي او ټچ کېدلی شي نه ته مباشرت وایي او کله مباشرت اسے بوس و کنار ته وایي سید عائشہ فرمائی روزه و رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره مباشرت کو صحیح حدیث ہے کم خلک چې حدیث نه واقع لکه غلام جیلانی برق نه په دې اعتراض کړی چې دا وګوره چې روزه کې مباشرت کوي نو تعالی پکارو چې ته حدیث د استاد نه وای تا مباشرت لفظ پوهېږي مباشرت تا یو لانجې ده بس مباشرت خو یوازې هغې ته نه وایي بشرا د بشرې سره جنګول جسم د جسم سره جنګول دې ته هم په لغت کې مباشرت وایي یو خاوند چې د خپلې ښځې بوس و کنار کوي هغې ته مباشرت وایي رسول الله وسلم به کوو بوس و کنار لیکن سوچتے رہو نا او دا عزت خلاف هم نه لکه چې کله تا رسول بشر تسلیم کو هغه د انسانیت او صاف بټول هغه تسلیم ہے البته د نبوت لحاظ سره هغه ته عصمت حاصل وي دغه څه خبره نشته چې په دې پوه شي نه په دې هم پوه چې سحر باغې کېدی شي ولې بشر ده په دې پوه شي نه په دې هم پوه شي چې زهر په هغه اثر کوي زهر په اثر کړی دی که نه دی کړی دا چې د والله یعصمک من الناس خلاف نه دی که نه لګیا شی بس دا عجیبه دماغ دی سحر جی خلاف دی ځکه چې قرآن کې دا لیکلي والله یعصمک من الناس ویلې او د زهر د اثر په هغه باندې تسلیم دی
ها هغه ته جوړولې کا سوال له سیر په اثر نه کوي بیا پکای چې وګیږي نه پکا دی چې په څوک گزارو کی ابن قمیا یا بل پکای چې نه بچ دا معتزلانه اعتراضات دي بلکې لګړان دي لشي د انکار حدیث خیدا چې د خلکو زړه کې اصل دغه او دا یاد ساده دا چې دا اهل قرآن اکثر بیچارهګان نه خولل شي دا چې اهل قرآن وایي که نه خولل شي دا زمونږ چې کوم نیاز فتح پوری دی تمنا عمادي دی تمنا عمادي مالپوري سړی و دا دواړه اهل حدیث دی تقلید به نه کوو د حکیم فیض عالم صدیقی چاچا اصل فتنہ دومره شو چې دګل را پاکستان کې دا غوډه فیض عالم صدیقی دا لیدیسو دا جبه پر موږ بحث کړی علي دي ستوب مسله نه مرزا غلام احمد قادیانی حنفی مطلب څه ټول حناف داسي دا د یو بل خلاف هغه کم مناظرې چې کوي خلک نه فرقواري والا ناغي دا قسمه پیغورونه یو بل ورګي وکه څوک غیر مسلم مسلمان له پیغور ورګي چې تاسو مسلمانان دا کار کوي دا وسوي چې ټیک دی سوال دا مسلمانانو کې غلط افراد دي اهل حدیثو کې خراب افراد دي په احنافو کې خراب افراد دي دا حرکتونه هغې کوي نه ټول احناف دغه شان دي نه ټول اهل حدیث دغه شان دي نه ټول مسلمانان داسې نو موږ د پاره چې کوم لمحه فکریه دا غداره چې دا خلک اوس کوشش کوي پای خلکو چې هغه علمي کورنۍ دي لکه قمر احمد عثماني دا عثماني خاندان دی کوم چې د مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله ټبر دی دا هغه خوري دي سیر ویرونه دي نن پاکستان کې دا خلکو دا عالم اوچت کړی د انکار حدیث دا اشفاق الرحمن کاندهلوی کوم د مولانا مودودی خپل استاد وي دا غزوی د حبیب الرحمن کاندهلوی دا مصیبت دغه جوړ شي په داسې ځایونو کې کار کوي چې هغه علمي کورنۍ دي په دې کې نور څه نه کېږي خو عوام خو نه پوهېږي په دې نو د علمي کورنۍ چې دلال خورېږي نو خلک په هغې باندې ګمراه کېږي ډېر په دې وایي دې مخنیوی پکار دی په فتوو لګولو نه کېږي هغه صحیح سوچ بوجھ ورکولو سره کېږي پیدا کېږي بار کې بشر دا ویلی شي د انسان ظاهري سرمنې ده بشارت ته ولې بشارت وایي انسان ته چې زیری ملو شي نو هغه باندې څه په مخ د هغې اثر ښکاره شي ښکلا پرې راشي کله چې یو سړی له زیری ورکړي بالفرض چې لکه ستا زوی شوی دی نو څه خیال لستا دی بس پیسې ورکوي که نه هسې ښه جي مهرباني چې قرآن چا ویلي نه بیا په دې پوهېږي چې جیب ته لاس کړي هغه څه ورکړي صحابه چې وو تا ته یاد دي چې د هغې توبه قبوله شوه نه هغې څه چل کړو زموږ خلک هر څه ته بدعت وایي د بدعت حیضه ورته لګېدلی اوس دا بدعت دی دا بدعت هر څه بدعت نه دی الله بندګان رسول الله صلی الله علیه وسلم څه زیری ورکړو نو هغې دپاره یو نښه ورکړې وه خپله پڼې یې ورکړې وې مقصد دا دی چې زیری ورکول دا څه عیب نه دی زیری ورکوي خلک وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات دی صورت کې تر اوسه تاسو آمنوا وعملوا الصالحات کې دلی الف لام میم نه راول تر ځای پورې وګور دغه مراد واخله زیری ورکای کسان له چې ایمان راوړي پس شي دلته کې د کتاب ذکر دی ول ذالک الکتاب لا ریب فیه اذن شروع کړل هغه تر دې د راشه یا ایو الناس اعبدوا ربکم پکې ده یقیمون الصلاة پکې ده مما رزقناهم ينفقون پکې ده دغه آمنو او دغه عمل الصالحات زیر ورکا خلق ولا دې کې ګور افراد نشته ده چې فلان کی جماعت له زیر ورکا دا چې کوم د مصیبت جوړ شي هغه دک ده
چې هر یو فرقه ځان مسلمان ګڼي او بل ته غیر مسلم وایي. قرآن وایي نه وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ایمان سے تو وایي حدیث جبریل کی ایمان تفصیل لوگوں کا اور اسلام تفصیل هم لوگوں کا دغه سيزونه چې مني بس هغه مؤمن او مسلمان دی. خبره ختم شوې ده. ته دې مصیبتونو نه راو د راکم کې چې نه وتی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات چې یقینا اشتره د دې لپاره جنات. دې بشارت باندې به خبرې کوم بیا خو اوس نه کو. اوس به صرف د جنت وضاحت کوم چې جنت څه شی دی. تو قرآن مجید کې د بشارت یا د بشارت استحقاق په سر راځي چا چاته وي دا ویل پکار دی. دا تاسو وایې نه ده دې طرف ته نه ورځي چې قرآن مجید موږ ته څه هدایت راغی. البته جنت باره کې تذکره کوو چې جنت چې کوم دی دا جن نه مشتق دی. جیم نون جن او د هغې معنی څه ده یو شی د ظاهري حواسونه پټول. اصل الجن ستر الشیء عن الحاسه. امام راغب وایي یو شی د حواسونه پټ ساتل پټول دی د وایي جن. دا مصدر شته دی چې کله دغه شي بیا وګورو مونږه چې دا لفظ استعمالېږي څنګه. ابن قیم رحمه الله کتاب دا حاد الارواح الى بلاد الافراح. د حادی څه معنی دا خلک هي سره لیکي حاد الارواح دا چې څنګه لیکل دا څه ولیکه حادی. حادی دا حدی نه دی. حدی پیژنې هغه وخت چې کله رواني کنه نو خلک هغه د سندره ورته وایي ساز ورته غږی ته حدی وایي. د هغې مطلب دا چې هغه پای کې مدهوش شي او تیز تیز رواني بیا او دا د ارواحو حادی دی. دا تصوف دی ډول الی بلاد الافراح جنت او د هغې خوشحالۍ د هغې تذکرې کوي. دی وی اصل اشتقاق هذه اللفظه دا دوجل لګی دی لومړی جل صفحه 191 عبارت دې ځای نه بیا ولیکئ. عبارت ګران هم دی اوږد هم دی. مبارک یې زه کوشش کوم چې معنا وکم تا ته. اشتقاق د دې لفظ چې کوم دی من الستر والتغطیه پټول. ومنه الجنین جنین هم درې جن نه دی ولې لاستتاری فی البطن ځکه په خېټه کې پټي. جنین او جنین جنین افصح دی جنین فصیح دی. والجان پیریان ته جان وی لاستتاره عن العیون سترګو نه پټ دی. والمجن ډال سپر چې ورته وي په اردو کې سین پیرې سپر ډال. والمجن لستره ووقایته الوجه. والمجنون مجنون لفظ نہیں لاستتار عقله وتواریه عنه عقل پټي. والجان قرآن کې جان لفظ یو د پیریان لپاره استعمالېږي نه. والجان خلقنا من قبل من نار السموم. او یو د موسی علیہ السلام مخکې جوړېږي دی هلته قرآن څه وایي جان. دی وایي الحیة الصغیرة الدقیقة. الحیة الصغیرة الدقیقة هغې ته وایي جان. ومنه قول شاعر دا شعر एकदम ستاسو مخې ده. دا سوال دی ستاسو ترجمه به تاسو وایه. فدقت وجلت فدقت وجلت وسبكرت واكملت. فدقت جن انسان من الحسن جنتی. دا شعر دی دا جاهلی شاعر دی هغه ته وایي شنفری ازدی. هغه شعر دی ابن قیم دا پیش کړی دی د الحیة الصغیرة الدقیقه دپاره. ته به وایې ګران ده. فدقت اے دقت خاسرتها. خاسره پهلو تشي ملا کمر. نو فدقت کمر ډېر باریک دی. کمر ډېر باریک دی.
وجلت د جیم لام تعلق عجیز را سورین ورته فارسی کی اردو کی وہی بس دوبر مانا ہوگا. جلت عجیزتها دغه ایسه چې وا دا ډیره غټه وه هغه ایسه غټه وه ملا یې نری وه. وسبکرت اس بکرار دی ته وایي چې لاس یې اوږده شي. امتد قوامها قوایم یې اوږده کړل. واکملت طالت اوږده شو. د خلکو خیال لایي چې د خپلې محبوبې تعریف کوي که نه لکه هر سړی عاشق مزاج دی هر سړی عاشق مزاج داسې اشعار چې راشي که نه تر دې ځای پورې ورته دا وایي چې دا د یو ښځې تعریف کوي. فدقت وجلت وسبکرت واکملت فلو جن انسان من الحسن جنتی که انسان چې کوم دی هغه پیرې کېدی شوې د حسن په بنیاد نو خامخا شی به ویښ دی. تعریف د مار یې وکړه د مارې مار نه مار دا د هغې تعریف وکړه چې مله یې داسې ده او سر یې داسې دی او خپې یې داسې دي. دا د پیش کړی دی دپاره دی چې الحیة الصغیرة فلو جن انسان استدلال د دغه ځای نه دی فلو جن انسان بیا وی اے لو غطیا وسترا عن العیون لفعل بها ذلك ومنه سمی البستان جنہ باغ ته هم بستان فارسی کې ورته بوستان وایي که نه بستان جمع بساتین راځي. دا ورته ځکه وایي چې لأنه یستر داخله بالاشجار ویغطیه څوک دې ته ور داخل شي نو هغه د هغې په سوري کې پټ شي. بیا وایي دا اسم مستحق نه دی الا موضع کثیر الشجر مختلف الانواع هغه ځای طویل پکاري دا چې هلته کې ونې ډېرې همي او ګورې همي. نو بار کې د جن نون ماده چې کوم دا جنت دا دلالت کوي په پټوالي باندې. زیر ورکا کسان لا چې ایمان راوړل او نیک اعمال کړی دي ان لهم جنات چې یقینا د دې لپاره ګڼ باغونه دي تجری من تحتها الانهار بېږي د هغې د لاندې نیرونه. بدن دغه امره کافي دی دی کې دا بشر سره چې کوم د بشارت مستحق خلق دی نو د هغې تذکره ما پرېښې ده. البته د جنت نمونه ستاسو مخې ته ږدم. حال الارواح لږ اصلاح هم کوو دلته کې حال الارواح لا بلاد الافراح کې دا ډېر ښه کتاب دی صفحه 191 نه غالبا رستو دی 196 صفحه 196 کې د دا نمونه لیکي د قرآن مجید د جنت دا زر ځان سره ولیکئ زه حوالې ښیم درته آیتونه بیا کور کې ولټوئ چې کم ځای دي. دا زموږ استادان وایي لیکن هغې ځای نه ښیي او بیا چانه چې مونږ ویلی نو هغه ته ما وایي چې دې کې فلانې نوم نشته یعنې دې نومونه چې کوم ښیي 14 نو یو نوم داسې دی چې قرآن کې نه دی ویلی دا وشي لوی خلک یو دلته کې لږ مزغو کې لږ مسله راځي دا درته ښیم زه یو دې ته الجنت وي دا خو عام نوم دی دا پرولي کې سورة البقره 225 دویم نوم دی دارالسلام د سلامتیا کور سورة الانعام 127 کې سورة یونس کې 25 الفردوس سورة الکاف کې 107 سورة المومنون 11 جنات عدن سورة مریم 61 طه 76 سورة فاطر 33 اور سورة الصف 12 پنځم نوم دار الحیوان سورة العنکبوت 64 جنات النعیم سورة لقمان 8 غم نوم بیشی دار المقامہ
सूरत फातिर 35। अतम नम बेशी अल-मक़ामुल अमीन सूरत दुखान आयत 51। जन्नतुल मावा सूरत नजम 15। सूरत नाज़िआत 40-41। और लसम मेरे मक़अदु सिद्क़िन सूरतुल क़मर। इब्न क़य्यिम यऊलस नमूने लिखले पदे के द्रेम नुम दे लिखले दे अलिस्मुसालिस दारुल खुल्द दलते 196 सफ़ा और सुम्मियत बिज़ालिक लिअन्ना अहलहा ला युज़इनून अन्हा अबदा। दारुल खुल्द वर्त ज़गवई चे जन्नतियान बाद देने जर तक कूच न गई बार बते नज़ीफ़ कमा क़ाल तआला अताअन गैर मजजूज़ सूरत हूद आयत ये किताब के 208 लिखले 108 थे। अब ये अबल आयत पेश कर दे इन हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद सूरत 7-54। बे पेश कर दे उकुलहा दायमुन व ज़िल्लुहा सूरत रात 35। और बे पेश कर दे वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन सूरत हिजर 48। लेकिन पदे के दारुल खुल्द बतौर इसम कुरान नहीं लिख रहे दा गज़े जदामा उस्ताद मोहतरम तखोलो दता धोखा लगी लहुम फ़िया दारुल खुल्द जज़ाम बिमा कानू यामलून हाल तक जहन्नम न पार इस्तेमाल शे दा राशि का ना इंसानान दी इश्तिबाह राशि आयतुने टोल लिखली दी दसरा जहन के दे दारुल खुल्द राजी कुरान के लहुम फ़िया दारुल खुल्द जज़ाम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। तो देखे दा बेशक जन्नत दारुल खुल्द है किसे इनकार नहीं था लेकिन कुरान के दा लफ्ज़ दा इसम बतौर इसम इस्तेमाल शे न दे अलबत्ता देते मुंगा सिफती नुम वेलिश यो इसम भी यो सिफती नुमी सिफती नुम के देशी लेकिन दा इसम न रे कुरान मजीद बतौर इसम दा न इस्तेमाल करे जन्नत न पारा ख़तीर पारा दलते कि जदे यो बल कौल लिखले यो बल जुमले लिखी ज़रूरी था वसयाती इब्ताल क़ौल मन क़ाला मिनल जहमियत वल मुअतज़िलत बिफ़नाइहा और फ़नाए हरकात अहलिहा इंशा अल्लाह ताला। देवई ज़बरदस्त ज़िक्र कोमा और पे के बाद बातिल कोम रद बकोमा द जहमिया द मुअतज़िला दाग अक़वालो चेगी दावी च जन्नत गने फ़ना की या गंदे जन्नतियानो हरकात और सकनात दावा कमज़ोरी शी ख़त्म बशी फ़ना बशी दावा हवा के तहलील शी बस ख़त्म बशी मुझे हमारा बख़ैर तो ख्याल रह गई किताब कतल गौर हाँ फौश जब उस्तादान कमाल लो चाहिए वह किताब माने लगा हाँ दे द्रने द्रने हवाले वाला कि हम किताब तो मजबूर शो न उस खदाई जमूँगा खपल किताब कमाला तो वही का ना जमा किताब के दा कमाल ले खपल ना खर्चो चपरी खर्चो अदे झंझट न रोज़े तो मुतक़द्दिमीन किताबों न गोरे तो दे किताबों दा सेट मिलावेगी असर कसो सऊदी की भी क्या दाद देता दारुल आलमिल फ़वाइद हुए दा पूरा सेट मिलावेगी काफ़ी ग्रान दे सवस चाप की रची दे वाला तलो मदारिस सालिकीन मावस जान लरवा दे टोल रंग उमदा कशान दे संग जदा हाज लरवाह चे कम आम मिलावी की दे जल पनी में बांध रहेगा दादवा जल लगेगा दास कतासो पैदा किया दा डेर मुफीद दे कि डेर ज़्यादा नुक्ती दी इल्मी हर लिहाज से दे के फ़हारिस मौजूद लग लग वाखला ये तावाने सोकसेट न खर्जई खो यो दोदवा किताबों न माम यो दोदवा अगस्ती दे तरीके से ता बराबर शुरू हो अल्हम्दुलिल्लाह नबार के दे के दे इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह दे यो सहवे त इशारा वा चदा कौल टिक न दे दा योल असमा कुरान नहीं जिक्र करी बल्कि कुरान मजीद द जन्नत लस नुमन जिक्र करी दा कम ये लसम चाह वही ना सिफत द जन्नत लेकिन बतौर इसम कुरान मजीद दागे इस्तेमाल न करे ता बाकी बदरी सुनस्ता सुकर सुदा इंशाल्लाह बल क्लास को गयो अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।